بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلامونه. ستړي مه شئ. داسې ورځې دي چې د بر وطن زموږ ولسونه، زموږ افغانان دا ریاست په زور، په ظلم، په جبر، په ناانصافۍ په زور وباسي، ستنوي. دغه عمل موږ ټولو ته واقعا ډېر مو زړونه پې خفه دي او ډېر پې دردېږو. خو زه بیا هم وایم چې دا ریاست یوازې د بر وطن د افغانانو دپاره نه، بلکې د کوز وطن پښتنو افغانانو په هکله هم دغه سوچ لري او په نږدې ورځو کې به عملي کوي. محترمو پیرنګی هم په دې هڅو کې و او تل یې پالیسۍ دا وې چې دا ملت پښتانه افغانان د یو بل نه لرې، د یو بل نه تقسیم پاشلي، د یو بل نه متنفر وساتي. هم دا د پیرنګیانو بقایات هم هغه پالیسي په مخ وړي او اوس یې هم دغه عمل په دغه بنیاد شروع کړی دی. موږ د دې پر خلاف باعثیت ملت باید ودرېږو. هم په تیرو 2 لسیزو کې 90 لکه پښتانه افغانان د کوز وطن، د کوزې پښتونخوا، د سوات نه تر وزیرستانه پورې بې کوره شول او کورونه ډنګ او بمبار شول. او دوی په نږدې ورځو کې د دوی چې وایي چې موږ هارډ سټیټ جوړېږو. ستاسو څه خیال دی؟ دوی هارډ سټیټ معنا سخت ریاست. ستاسو څه خیال دی چې دوی سخت ریاست د امریکې دپاره جوړېږي؟ ورکتلی ورکتلی نشي. دوی د اسرائیل دپاره جوړېږي، ورکتلی نشي، تاسو یو بیان نشي ورکولی. دوی د انډیا دپاره جوړېږي، ورکتلی نشي. دوی که جوړېږي هم ستا دپاره جوړېږي یا د محکوم بلوچ او نورو قامونو دپاره به جوړېږي. هم بیرته به بیا دغه سیند پنجاب به هم پسې بند کړی وي. اول دوی افغانان په زور او په جبر باندې باسي، بیا به دلته پښتانه هم داسې نه ده چې تاسو کورونه به بچ وي، تاسو هم نه پرېږدي. نو ځکه زه وایم د باعثیت یو ملت د ظلم جبر ته جواب وویل شي. که ډېر هم اختلاف سره لرو، باید هر تن په خپل ځای باندې په خپل حیثیت کې په ځای د دې چې یو بل ته خبرې سره وکړو، باید د دغې ظلم پر خلاف خبر وشي. د دغې ظلم پر خلاف که څه هم پی ټي ایم دلته په پی ټي ایم دوی په ریاستي کتابونو قوانینو کې یو ترهاګر تنظیم وګرځولو، اعلان یې کړو چې دا ترهاګر تنظیم دی، د په ټولو اعمالو سرګرمو باندې بندیز دی. همدلته پاکستانی ریاست احتجاج منی هم نه، د خلکو خبره، د خلکو د حق خبره اوري هم نه، بلکې الټا هغو ته تکلیفونه رسوي. د پښتنو سپینګیرو په جیلونو کې دي، د بلوچو ښځې یې نه کړې معاف. په دې ریاست کې حیا نشته دی، شرم نشته دی. لږ څه انسان کې شرم او حیا هم وي، د زنانه نه خو د سپینګیري نه خو لږ څه سترګې وشرمېږي، دوی نه شرمېږي. خو البته د غرب غلامي دوی ډېره په شوق کوي، هم په غرب کې، هم په برطانیا کې، د جرمن، بلجیم، د هالند نه تر فرانس پورې، په یورپ کې، په امریکا کې. په دې کې به پی ټي ایم تر سبا پورې به شیډول اعلان کړي، هلته به په پراخه توګه احتجاج کوي د ظلم جبر پر خلاف، د دغې جبري ستانولو پر خلاف. او د حق ځای د لوړپوړو د اقوام متحده دفترو د انساني حقوق د دفترو مخ ته به احتجاج کوي چې څنګه هم دغه ظلم جبر پر خلاف پریشر جوړېدلی شي، هغه جوړ شي. په خیبر پښتونخوا، په جنوبي پښتونخوا، په سیند کراچۍ کې به کیمپ یا مراکز لګوي چې په هغه وټساپ نمبر به هم ستاسو سره شریک شي. زموږ هر یو وګړی د بر وطن چې هغه ته کوم ډول هم خدمت منډه ترډه ضرورت وه، موږ به ورسره ولاړو. اوس یې هم کوو، د عدالت نه واخله تر تاڼې پر زموږ ملګري هر وخت هره ورځ په دې کې وو. خو نه نور هم زیاتول دي او نور هم ترتیب ښه کول دي د دې ظلم جبر پر خلاف. نو بیا به هم د دغې هر چېرته چې ظلم جبر کېده د دغې ملت پر خلاف تحریک به ولاړ وي. منمه تحریک په مشکلو وخت کې دی، منمه تحریک د ډېرو لویو ستونزو سره به مخ وي، خو یقین لرم په خپل ملت باندې، یقین لرم په خپلو ملګرو باندې چې انشاءالله په اتحاد او اتفاق سره به موږ ورو ورو د دغو حالاتو نه
ځان وباسو، بلکې داسې یو تنظیم لکه دوی چې وایي چې موږ هارډ سټیټ جوړېږو، موږ هم هڅې کوو د دې دپاره، موږ هم لګیا یو، موږ هم خپل کوشش بند کړی نه دی، یوه ورځ مو نه دی بند کړی، موږ هم هارډ پی ټي ایم درته جوړېږو چې څنګه هم ته څومره سختي ده، څومره چې ته سخت راځې دومره به هم انشاءالله سخت جواب درته ملاویږي. صحیح ده، ستا به وس زیات وي، ته به ډایرکټ کولی شي، زموږ به لږ وخت اخلي، خو یو ظلم جبر مو نه هیر دی، نه هیرولی شو. بیا هم دا وایم چې د هر څه پر ځای باید د دې ظلم جبر پر خلاف هر څوک په شریکه غږ د یو ملت په صفت پورته کړي. نورې هم ډېرې ستونزې دي، ظلم جبر روان دی، میرے لیکې در نه روانه ده، ځوان شهید لاش پروت دی په خیبر کې. نن هم آمنه یوه ماشومه هغه د دوی په خپلو ماټرو ګولۍ کې زخمي یعنې ویشتلې ده، بیا پاتم سماقت سره شهادت ته رسېدلې یا نه، خدای دې وکړي چې نه وي رسېدلې. داسې نورو ځایونو کې هم دا دوی اوس به لږ چې فارغ شي، بیا به دلته هم ظلم جبر نور هم زیاتوي. بیا وایو موږ فارغ نه یو ناست چې بس ځانونه مو ایله کړي دي چې او هغه نشته دغه نشته، نو څه نه، لګیا یو خپل وس زیاتوو چې موږ یو غټ عمل وکړو. ولې اوس نور په وړو عملو ما په تېره ویډیو کې خبره کړې وه، د هغو کار نه دی پاتې شوی. خدای مو په خیر شه لره. بیا هم خبرې ډېرې دي، وخت په وخت به د یو بل سره کوو. مننه کوم.